بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. نن به زه تاسو ته د ټیک ټاک ټریکس ښایم چې په هغې کې به مونږ په مختلف ټاپکس باندې خبرې کوو، لکه مونږ به خپل فالوور څنګه سیوا کوو، مونږ به خپل لایکس څنګه سیوا کوو، او مونږ به خپله ویډیو پاریو ته څنګه بوځو. نو ما سره اوسیږئ، زه به په هر ټاپک باندې په تفصیل سره خبرې کوم او په هر یو سیز کې به مختلف ټکنیک زه به کوشش کوم چې تاسو ته وښایم. صحیح شوه؟ نو کوشش به کوم چې هر سیز تاسو ته پریکټیکل وښایم او تاسو هغه ووینئ. ما سره اوسیږئ، ویډیو تر اینډه پورې وګورئ. ټیک شو؟ نو راځو مونږ ټیک ټاک ته. فسټ اف آل مونږ د پاریو ته د بوتلو دپاره یو ټریک ښایو چې موږ پاریو ته خپل ویډیو څنګه بوځو. نو مونږ به لاړ شو پروفایل ته، او په پروفایل کې تاسو ته په دې رایټ سایډ یعنې که په دې ښي طرف باندې دا کم 3 ډاټس ښکاري، تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ او فسټ اف آل به تاسو راشئ په دې کې کلیر کیچز. دا کلیر کیچز که تاسو وګورئ دا یو اپشن ورکړی دی، دا ما پرې دغه ودرول، دا ګوته پرې ما ودرولې ده. تاسو ورته لږ وګورئ، دا کلیر کیچز دې باندې به کلیک والی. دا ما چې 2 ځله کلیک کړو نو اټومیټیکلی هغه ټول ډیټا کلیر شو. زما سره 68 MB هغه ټوټل کلیر شو. فسټ ټریک د شیر کېدو دپاره دا دی، تاسو به ټول دا په خپل ټیک ټاک باندې اپلای کوئ. بل نیکسټ ټریک تاسو ته زه ښایم د ټیک ټاک د ویډیو د پاریو ته رابوتلو لپاره، او چې موږ په دغې باندې نور بحث وکړو نو زه تاسو ته یو څو خبرې د ټیک ټاک د فالوور او د هغې د لایک د سیوا کېدو لپاره هم کومه. د ټیک ټاک د فالوور او د ټیک ټاک د لایک سیوا کېدو دپاره جنرل چې کوم سیزونه دي نو زه هغه تاسو ته ښایم. د فاریو دپاره تاسو ته زه نور ټریک ښایم، دا ویډیو ګورئ. خو د لایک او د فالوور دپاره هم تاسو ته زه څه سیزونه ښایم. په هغې کې د ټول نه اول راځي یوزر نیم. تاسو کوشش کوئ چې تاسو کم کسان غواړئ چې یاره زما دغه دې سیوا شي، دا فالوورز دې زما سیوا شي، زما لایک دې سیوا شي، په ما په ویډیو دې لایک راشي. نو تاسو خپل یوزر نیم داسې جوړوئ چې هغه اسان وي او شارټ وي. ستا یوزر نیم اسان وي او شارټ وي چې هغه هر کس په سرچ کې په اسانه باندې راړولی شي. پس نمبر ټیک د فالوورز او د لایک دپاره چې هغه څه شي اساني او شارټ وي. دویم نمبر خبره دا ده چې ستا نوم دی انټرسټینګ وي. مطلب دا چې داسې نوم چې هغه ډېر زیات مزیدار وي، لکه چې هغه خلک خوښوي، داسې نوم دا هم ستا فالوور سیوا کوي. بله خبره چې هغه ستا فالوور او لایک سیوا کوي نو هغه دا ده چې ته خپل اکاونټ د سوشل میډیا د نورو نیټورکو سره لینک کړه، لکه د مثال په تور باندې فیسبوک سره لینک کړه، د انسټاګرام سره لینک کړه، د یوټیوب سره لینک کړه، وغیره وغیره. دې ځونه چې ته څومره لینکینګ کې دا بس دې سره به ستا څه کېږي، ستا فالوور او ستا لایک به سیوا کېږي. او بله یوه خبره دا ده چې ته خپل پروفایل پبلیکلی سیټ کړه، چې ستا پروفایل ناټ پرایویټ وي، هغه پبلیکلی سیټ وي چې هر کس هغه ویډیو واچ کولی شي. نو دا هم تا ته پیدا درکوي. ټیک شو؟ په دې باندې به هم خبرې کوو. راځو چې موږ تاسو ته یو بل د ټیک ټاک پاریو ته د بوتللو سټیپ وښایو. نو راځو سیکنډ ټیپ دپاره چې هغه به وي څه شی، هیلپ سنټر. تاسو به راشئ هیلپ سنټر ته. چې کله تاسو هیلپ سنټر ته راشئ، په هیلپ سنټر کې به ما ته کولاو شي، نو زه تاسو ته ښایم. نیټ ما سره لږ سلو دی، ما سره اوسیږئ. نو زه تاسو ته ښایم دا ټیکس 1 by 1. چې کله دا کولاو شو، په دې کې تاسو ته د پاریو د اپشن ښکاري. ما لږ هایلایټ کو تاسو ته دا ښکاري. نو پاریو په دې اپشن باندې به تاسو کلیک والی. د پاریو په اپشن باندې به تاسو کلیک والی او دې ته به هم انټر شئ. چې کله تاسو د پاریو سکرین ته انټر شئ نو په دې کې به تاسو ته دا سکرین ښکاره شي او په دې کې به تاسو کلیپ والی چې یس. تاسو به څه شی ووایئ؟ یس. دې سره هم ستاسو ویډیو پاریو ته د تلو چانسز زیات وي. نو تاسو به دا ووایئ چې دا کوم څیز چې دی دا زما لپاره سکسیسفول او دا برابر دی، دا به ته یس کي. دا ټیک مار تاسو ته راغی. ټیک شو؟ اوس نیکسټ موږ راځو، ما تاسو چې ما سره به اوسیږئ او زه به مختلف ټاپک باندې نن خبرې کوم. اگین زه اوس بیا خبره تا ته کوم چې ته به خپل لایک او فالوور څنګه سیوا کې. د فالوور د سیوا کېدو دپاره
یو دا دی چې ته چې کوم ټرینډز چلیږي مختلف ته په هغې کې حصه واله. د لایک او د فالورز دپاره یو طریقه دا چې کوم ټرینډز چلیږي ته په هغې کې حصه واله. بل ټریک دا دی چې کوم ویډیو ته جوړې نو دا های ریزولوشن والا جوړه کا چې ستا لایک او ستا فالور سیوا شي نو ستا ویډیو به همیشتن های ګرافیک والا. او بل چې کوم تاسو ویډیو جوړوئ نو چې دا شارټ وي 60 سیکنډ یې ورکړي فرض نه چې ته خامخا 60 سیکنډ خرچ کړي ته 10 سیکنډ خرچ کا خو چې ستا دا ویډیو افیکټیو وي او دا هر کس ګوري نو چې هغه له مزه ورکوي او هغه ستا ویډیو خامخا وګوري یو ځل دوه ځل نو هغه خامخا ته د لایک په هغې باندې میلاویږي. بل چې کوم ویډیو تاسو خېجوئ نو چې د هغې سټارټ میډل او اینډ دا په یو کنسیکوینس باندې نو هغه به هم تاسو ته په یو خاص ټاپک باندې نو هغه به هم تاسو ته ډېره زیاته فایده درکوي. اوس موږ راځو یو بل ټریک چې کوم دی دا موږ ښایو د ټیک ټاک د ویډیو د فاریو دپاره. اګین به تاسو لاړ شئ څه شي دا ریپورټ پرابلم. دا ریپورټ پرابلم باندې ما ګوتې ښودې دا د هیلپ سنټر نه یو سټیک بره دی دا به تاسو اوپن کړئ. چې کله دا تاسو اوپن کړئ دا اوپن شو نو په دې کې به تاسو اولني دوه چې کوم تاسو ته ښکاري په دې فولډر کې یو دی آی وانټ ټو ګرو مای اکاونټ دې باندې به تاسو کلیک والی او اینډ ته ور دې تاسو راشي چې کله تاسو دې وګورئ نو په دې کې به هم تاسو ته یو یس نشان راځي او دا به هم ته کلیک کړئ چې یس او زما مسله حل شو. ټیک شو. یو څو خبرې نورې کوو. د اخرني یو څو 3 ټریکس پاتې دي د پاریو دپاره د بوتلو لپاره 3 ټریکس پاتې دي خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته د لایک او د شیر دپاره هم ورسره څه څیزونه ښایم. د لایک او د شیر دپاره یو هیشټیګ او ډسکرپشن هم دی. که تاسو وایئ چې زموږ په ویډیو دی لایک او فالور زیات راشي نو تاسو هیشټیګ او ډسکرپشن صحیح ورکوئ. د صحیح مطلب څه؟ د صحیح مطلب دا چې کومه ویډیو تا کړې ده نو خامخا ته د هغې ویډیو ریلیټډ هیشټیګ راوچت کا. اولنۍ خبره خو دا ده. دویمه خبره که ته چې کوم ټرینډینګ والا هیشټیګ دی هغه راوچتې نو بېشکه چې تا هغه راوچت کا خو دا فرض نه ده چې هغې سره دې ستا ویډیو پاریو ته لاړه شي. دا خبره یاد ساته چې کوم ټرینډینګ هیشټیګ وي د هغې دپاره دا بېشک ته ور واچوه خو دا فرض نه ده چې د هغې سره دې ستا ویډیو څه ته لاړه شي فاریو ته لاړه شي. ته ور اچلی شي زه تا نه منع کوم ته ور واچوه خو دا لازم نه ده. ها ته داسې کولی شي چې ته د خپل ویډیو ریلیټډ چې کوم هیشټیګ دی او کوم ډسکرپشن دی هغه ته د ټرینډینګ او د لکه ټاپ ټرینډینګ او لو ټرینډینګ چې کوم هیشټیګ دی دا ته میکس اپ کولی شي. په دې کې هم چانس ډېر زیات دی چې ستا ویډیو څه ته لاړه شي دا فاریو ته هم لاړه شي او دې باندې لایک او فالور او شیر هم ډېر زیات راشي. بل چې کوم ساوند موږ خپل ویډیو ته ایډ کوو دا هم ډېر زیات اثر پرې باسي. اکثره زموږ دا په هر پوینټ باندې دا کوشش چې موږ داسې یو شي خپل ویډیو ته ور واچو چې هغه په ټرینډینګ باندې وي. بېشک ته دا یوز کا زه د دې نه تا نه منع کوم خو لکه دا لازم نه ده چې دا د تام په ټاپ باندې بوځي. او اکثر به دا ټرای تاسو کړي وي یوه ویډیو وشي هغې پسې 50,000 2,000 ویډیوګانې هغه شانې په پیرل کې وشي خو داسې به نه شي وي چې هر کس دې په ټاپ لاړ شي. چند خلک دي چې هغه په آیسیس کې په ټاپ لاړ شي نور هماغه شانې وروسته پاتې شي. نو دې لپاره لکه مایند سیټ ته داسې جوړ کا چې ته خپل ویډیو سره ریلیټډ هیشټیګ ډسکرپشن دا لازم وراچوه. ها بېشک ته داسې وکړه چې ته د هغې سره چې ها ستا د دې ویډیو ته چې کومه ویډیو کې که د هغې هیشټیګ په ټاپ وي او بیا ته هغه راوالې نو بیا ډېره بهتره ده. خو نارمل په دې کې داسې پالیسي نشته په ټیک ټاک کې چې لکه ته به دا رالی او دا به نه رالی. نور یوټیوب زیات دې څیزونو کې دا پالیسي وي چې هغې کې ته هغه هیشټیګ رالی کوم چې ستا د ویډیو سره ریلیټډ وي. په ټیک ټاک کې ته هر هیشټیګ شی راغستلی نو لهذا ته کوشش کوه چې د خپل ویډیو ریلیټډ او ستا د ویډیو داسې وي چې دا یا وایرل وي یا مثال په تور باندې ته د وایرل یو کافي رایټ کې نو د هغې سره که بیا ته هغه هیشټیګ وچلې نو هغې کې دا پاسبلیټي جوړېږي چې ستا ویډیو دې پاریو ته لاړه شي. نیکسټ بله خبره دا ده چې تاسو په خپل ټیک ټاک باندې ایډز چې کوم دي دا تاسو آن ساتئ. د دې سره چې کوم دی نو ستاسو ویډیوز چې کوم دي په دې باندې لایک او فالور او شیر زیات راځي. چې کله ته د ایډز ټول په خپل ټیک ټاک باندې آن ساتي نو دې سره هم دا اپرچونټي سیوا کیږي. ټیک شو. اوس راځو موږ خپل لاست ټریک لا چې هغه کې به موږ خپل ویډیوز چې کوم دا به موږ
څنګه پاریو ته بوزو. نو لاست 3 ټریکس تاسو ته خایم. خو دې سره زه تاسو ته یوه خبره دا کوم چې په نیکسټ ویډیو کې به زه دا کوشش کوم چې زه یو ویډیو تاسو ته پریکټیکلی اپلوډ کم او په هغې باندې دا ټول ټریکس اپلای کم او انشاءالله هغه زه پاریو ته بوزم. تاسو به ووینئ چې یاره او واقعي دا ټریک کار کوي او که نه کوي. نو نیکسټ ویډیو کې انتظار کوئ چې دا غونډه ویډیو ما جوړه کړي تاسو ته به زه ښیم. راځو لاست 3 ټریکس ولا 3 ټریکس کې اولنی دی کرشینګ، دویم دی سجیشن او دریم به تاسو ته ټیک ټاک په هوم پیج باندې ښیم. ټیک شو. نو اول راځو موږ سجیشن لا. په سجیشن کې موږ څه کوو؟ په سجیشن کې چې کوم دا سکرین موږ ته کولاو شو دا به هم موږ یس کو، بیا به بیک شو. را به شو کرشینګ لا. چې کرشینګ لا کله موږ راشو په دې کې دوه اولني چې کوم ټاپ دی ایپ کرشینګ اینډ ایپ ناٹ ریسپونډینګ، په دې دواړو باندې موږ اولنی کولاو کو چې اولني باندې کوم پروسس موږ کوو دا په دویم باندې کوو. دام یس کو. د یس نه پس چې کوم دا نیډ مور هیلپ په دې باندې به تاسو کلیک والی او ته به د خپل اکاونټ نه سکرین شاټ یې به ترې والی. سکرین شاټ به د خپل اکاونټ نه والی که تا ته څه پرابلم وي، څه مسله وي، یا هسې ته وایي چې زما اکاونټ چې کوم دی نو دا مخکې نه ځي، هغه به په دې کې چې ورکړي 4 دي خو ته میکزیمم 2 اټیچ کا، 2 کاپي دي او دلته بس خپل بیان ولیکي چې یا زما اکاونټ نوی دی یا زما ویډیو چې کوم دی نو دا دغه ته نه ځي او واریو ته نه ځي. نو په دې کې به سره هغه لیکله فیډبیک کې وکړي او ریپورټ به سبمیټ کړي. دا کار به په تاسو ایپ کریشینګ کې او په ایپ ناٹ ریسپونډینګ په دې دواړو کې به دا پروسیجر تاسو وکړئ. نو ستاسو 2 ټریکس پوره شو. دا به هم یس کوي او په دې کې به نیډ مور هیلپ کوي او دغه پروسیجر به سیم وکړئ کوم چې هلته کړی. ټیک شو. لاست راځم زه تاسو ته لاست چې کوم ټریک دی هغه تاسو ته ښایم د ویډیو د شیر کړو. تاسو به خپل هوم ته راشئ، خپل ویډیو به کولاو کړئ. لکه مثال په طور باندې دا زما پروفایل دی، ما دا ویډیو کولاو کړئ. لیټ سپورټ. لاست او فائنل ټریک زه تاسو ته اوس ښایم. کله چې تاسو دا ټول پروسس وکړئ د نه پس هوم پیج ته راشئ، ستاسو خپل هوم پیج، نو تاسو به دا اکاونټ ساین آوټ کوئ. دا اکاونټ به ساین آوټ کوئ او بل اکاونټ خامخا ټیک ټاکرانو سره خو ډېر شي اکاونټ وي، دویم اکاونټ به ساین ان کوئ او د خپله ویډیو به د هغې نه شیر بټن باندې به تاسو کلیک والی، کوم چې د شیر د ایرو نشان دی په دې باندې به کلیک والی او دا لینک به کاپي کوئ. بار بار به دا پروسیجر تاسو کوئ. د 2-3 اکاونټونه دا پروسس تاسو وکئ نو دې سره به ستاسو ویډیو کمپلیټ وایرل شي، بالکل بغیر د شک او شبهې نه به ستاسو ویډیو وایرل. دا لاست او فائنل ټریک دی. که د دې نه پس هم چاته څه ایشو راځي په وایرل کېدو کې نو بالکل د کمنټ په ترو باندې موږ ته وینا کولی شي. موږ به دې سره نور هیلپ هم ستاسو سره کوو انشاءالله. په دې چینل زموږ سره اوسیږئ، زه به ستاسو سره هیلپ کوم انشاءالله. تھینک یو، والسلام.